کوم قار صاحب زوی چې دی احسان دا راغی دی ولې چې راوړ بیا په احسان شروع وکړه قار صاحب ته چې وسکو مختمیم صاحب چې د خپل پلار له راوړو مختمیم صاحب چې کله چې وسکو بیا یې پرې راباندې کړو بیا هغه ستړی شو بیا زمونږ قار صاحب ته غږ وکړو زمونږ قار صاحب چې ووایو هغه بیا کله ستړی شو کوم قار صاحب والله نوم هغه بختي امین قار صاحب بیا راځي دا کوم چې په حوالات کې دی او په درېیم پیر چې بیا مختمیم راکېښودل بیا یې لمونځ کولو او مونځ ته راغلو دا چې بس راغی نو بس د دې وطن قده نو دا داسې ټالۍ وهه لکه په ځان نه پوهېده بس داسې ټالۍ وهلې داسې بیا مختمیم صاحب داسې تېز راغی لکه فوټبال دی چې سړی لته ورکوي ګول دی وکړي او په دې تشي کې چې وو نو داسې نیغ شو دا خو په ځان نه پوهېده داسې نیغ شو بیا داسې شو بیا یې ټالۍ وهلې بیا یې ولته ورکړې نیغ شه لکه بدې خبرې مو ته وکړې هغه نه شو کولی بدې خبرې مو ته وکړې نو دا بیا مونځ یې لکه ونه که یو رکعت یې وکړو بیا پرېږدو لکه په ځان نه پوهېده مونځ ته یې ورته په داسې حالات کې بس په داسې حالات کې مونځ ته ورته چې هغه د دغه نه و دم پکې نه و دم پکې نه و بیا دا د مونځ نه بعد یخه ملایي وله ورکړه یخه ملایي هغه یې نه شوه خوړی داسې بلاس کې نیولې وه لکه خوړی نه شوه لکه ساه پکې نه وه ملایي داسې خولې ته ونیو خوړی نه شوې خوړی هر څه به ډېر زور پې لږ یو چا کې دي نو دا بیا داسې ووایي دا کوم لیټر چې ولاړ و نو دا لږ داسې دغه شو ګبراو شو ټول وړو جړل خوراک چا نه کړ مخ ته پراته وو لکه میوه نو مازدیګر کې مخ ته پراته وو دا یې پورته میراب څه داسې ستن دي چې داسې ارام کړو دې له یو پیر اوبه راوړئ بل پیر له اوبه اخلئ داسې پرې واده کړی او بیا په ماښام بانک یو مختمیم صاحب راغی د دې نه سخته تنولت یې ورله ورکړه ساعت خاطرې وه ویل پاسه د دې نوم وه سپاینه ویل پاسه ویل پیرنګ مه کوه تا نه پسته ځانګړی وشکل دی بیا زمونږ قار صاحب راغی په دې دې ولې ګوتې ګنځ په دې په خوله یې واده او سترګې په ولاړ وي دې ول دغه چې دا یې پورته نو اقسان په جیب کې اوبه راوړې ډېلې په خولې کې ور واړېدې په مړینګ د دې نه به څه وختي ختلې دا یې هسپتال ته یوړ بیا ته مونږ نه یو خبر شوي